وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ورو سوال کړی دی چې زما والد صاحب وفات شوی تقریبا کال پوره شو، نو الله دې غریق رحمت کی. خدا دې چې تا ته چا ویلي چې کله کال پوره شي نو بیا به خیرات کوي. خیرات د پاره وخت مقرر نه دی ښه، دغه خو بار بار موږ په دې ګروپونو کې وایو او د دې د پاره چې تاسو عمل پې وکړئ. شریعت کې نه درېمه شته او نه د جمعې شپه پکې شته او نه پکې څلوېښتي شته او نه پکې کال شته. چې کله الله پاک توفیق درکو نو په هغه وخت کې صدقې او خیراتونه کوئ. نو کال او څلوېښتۍ او درېمې ورځې پسې مه ګرځئ ښه. او بیا خیرات د عوام یوازې دې ته وایي چې بس خوراک تیار کړي او خلک ورته راوغواړي، نه دا هغه درېمه درجه د خوراک ده د خیرات. اصل خیرات دا دی چې کوم خلک مستحقین وي هغې ته نقدې پیسې ورکړي چې هغې په خپل ضروریات پوره کړي. په دویمه درجه کې بیا خیرات دا دی چې یو د خوراک شی سړی واخلي، مثلا وریجې غوړي وغیره، دا غریبانانو کورونو ته ولېږي. دا دویمه درجه ده. او درېمه دا ده چې خلک خوراک تیار کړي او نور خلک ورته راوغواړي. دا خلک بس دی یو قسم ته خیرات وایي، دا نور خیراتونه نه پیژني. به هر حال بیا په ټولو کې صدقه جاریه ډیره بهتره ده. هغه دا چې جومات کې پیسې ولګئ، مدرسه کې پیسې ولګئ، یا طلبا او علما او ته دینی کتابونه واخلي چې هغې پې دغه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او ثواب یې مړو ته رسېږي. په هر حال دا خو عامه خبره وه ستاسو د سوال په جواب کې. او دغه کس چې تاسو ته ویلي چې کم یو کس نامزد دی او هغه وس نه لري چې هغه واده وکړي، نو ته دا پیسې هغې ته ورکړه. په دې کې ډېر لوی خیر دی. په هغې ته هم دا ووایي چې زما په دې پیسو باندې تاسو رواج مه کوئ، رواجونه پې مه کوئ، بلکې سنت طریقه باندې مختصر واده وکړئ، یو څو کسان راوغواړئ، د ولیمې یو صورت جوړ کړئ او نور چې کوم ضروریات وي هغه ضروریات پې تاسو خپل پوره کړئ. یو بل سوال کړی دی د نبی علیه الصلاة والسلام د بشریت په باره کې. نبی علیه الصلاة والسلام بشر دی. الله فرمایي قل ورته پیغمبره انما انا بشر مثلکم، د خلکو ته ووایي زه ستاسو په شان بشر یم، انسان یم. بشر معنا انسان. البته دومره فرق د یوحا الیه چې ما ته وحی کېدی شي او تاسو ته نه کېږي، دغه فرق دی. یعنی زه نبی یم او ما ته وحی کېږي او تاسو ته وحی نه کېږي. عایشه رضی الله عنها فرمایي محمد بشر لكن ليس كالبشر، محمد یاقوتة والناس كالحجر. محمد صلی الله علیه وسلم بشر دی خو لیکن د عامو انسانانو په شان نه دی. د محمد صلی الله علیه وسلم داسې مثال دی لکه یاقوت، او د نورو خلکو مثال داسې دی لکه کاڼي. نو یاقوت هم کاڼی دی خو په کاڼي کې اعلی کاڼی دی. قرآن کریم کې ډیرو آیاتونو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت د بشریت ذکر شوی دی. او نبی علیہ السلام ته چې نور ویل کېږي هغه نور په معنا د منور سره دی. منور معنا چې دی پیغمبر په هدایت او په تعلیماتو د شریعت باندې د دنیا روښانه کړې ده، منور کړې ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی چې یو ځای دی وقف نه دی د مدرسې دپاره، خو چاته په اجاره ورکړی، هغې پکې مدرسه جوړه کړې ده. نو هلته د زکات پیسې لګول. نو زکات پیسې خو په آبادۍ د مدرسې نشي لګوی. البته چې کوم ضروریات وي د طلبا او خوراک سکاک یا مثلا د هغې کتابونه، نو که هغې باندې د زکات پیسې ولګولی شي، که هغه مدرسه وقف وي که وقف نه یې لګوی شي. یو بل سوال کړی دی چې یو زنانه د حیض په حالت کې وي، نو هغه په صادر یا په بله کپړه باندې قرآن کریم نیوی شي او نیوی شي، په صادر باندې نیوی شي یا بله کپړه را واخلي په هغې باندې نیوی شي.
یو بل سوال کړی دی چې امام درې قاعدې وکړې، دویم رکعت نه پس هم قاعده وکړه، دریم نه پس هم وکړه، بیا څلورم کې ورته یاد شو، څلورم نه پس قاعده وکړه او بیا سجده سهو وکړه، نو مونږ صحیح شوی. بل سوال کړی دی د سترګې په باره کې تاسو یو آیات ښودلی و، نو هغه په شپږشتمه پاره کې دی په سورة قاف کې، سورة قاف کې فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. یو بل سوال کړی دی د عنکبوت په باره کې، نو د عنکبوت چې کومې جالې جوړي په کور کې یا په دکان کې، نو د هغې ورانول جایز دي، بلکې بهتره ده. علي رضی الله عنه فرمایي چې دې سره فقر پیدا کېږي. سوال کړی دی د خطبې په باره کې، نو خطبه کې باید حمد و ثنا ویلی شي، د قرآن کریم آیاتونه ویلی شي، احادیث مبارکه ویلی شي، او د دې سره سره درود شریف په نبی علیہ السلام او دعا کول صحابه او ته خلفای راشدین ته، او په آخر کې امت مسلمه ته دعا وشي. او که یو سړی صرف سورتونه وایي، یو سورت او یا اوله خطبه کې او دویم سورت په دویمه خطبه کې، نو د خطبې هغه وجوب ادا کېږي، خو البته دغه عمل همیشه جاری ساتل دا مکروه ده. باید دا کوم چې ما درته ذکر کړه باید دا پکې وویل شي. یو بل سوال کړی دی وایي چې کله خطبه ویل کېږي نو زه د خطیب خولې ته ګورم یا د هغه سترګو ته ګورم، نو پروا نه کوي، دا جایز دي د خطبې په دوران کې. او دویمه خبره چې د چا نه څه خوراک رااخلي، نو کېدی شي هغه وروستو پیسې نه اخلي د شرم د وجې نه، اول نه چې اخلي نو اول نه پیسې ورکوه. او یو خدای چې د یو کس د بل سره دوستانه او د په خوراک باندې د هغه پروا نه راځي، هغه هم کله ناکله داسې همیشه نه، نو داسې فروټو والا چې تاسو د هغې نه میوه رااخلئ، اگر که ډېره لږي نو اول نه پیسې ورکوئ. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورو سوال کړی دی، سوال د صفام نه دی چې موږ د 9 ورونه یو، او دریم ورور موږ ته بلډینګ اخیستی دی، په هغه بلډینګ کې مونځ کېږي که نه کېږي، وایي کشران هم دي په هغې کې، نو د کشرانو په پیسو باندې چې اخیستی، که مثلا مسجد دپاره وقف شوی نو چې د هغې خوښه نه وي نو د هغې وقف هم صحیح نه دی. او نور سوال دی پوره واضح نه دی چې ته څه ویل غواړې. یو بل سوال کړی دی چې یو کس نه رکوع پاتې شي په مانځه کې، نو رکوع په مانځه کې فرض ده، چې پاتې شي نو سجده سهوې سره مونځ نه صحیح کېږي، مونځ به بیا دوباره کوي.